أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ننني درس کې به ان شاء الله العزیز سورة یونس پارہ نمبر 11 رکو نمبر 1 آیات نمبر 3 او 4 دو آیاتونه چې نو هغه ویلې کېږي. څنګه چې مخکې مونږ ویلو چې دې سورت نو هغه سورت یونس د مکي سورت نه او مکي سورت کې نو هغه درې مضمونونه ډېر ذکر کېږي. پای کې دغه درې مسلې وي: د الله رب العزت وحدانیت، رسالت او اثبات د قیامت. نو اوس دلته د الله رب العزت نو هغه د وحدانیت او بیا د هغې چې دی نو هغه کرشمې ذکر کوي. نو ان ربکم الله الذي ستاسو رب بېشک هغه ذات دی خلق السماوات والارض فی 6 ایام چې هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې او څه چې په دې کې دي په 6 ورځو کې. ثم استوى علی العرش او بیا الله رب العزت استوا وکړله په عرش باندې. یدبر الامر تدبیر کوي د کار. اوس رب څه ته ویلی کېږي؟ نو مخکې څو کرته موږ وضاحت کړو چې لغت کې رب ویلی کېږي مطلق پالونکي ته، او د دغې په وجه باندې د رب اطلاق بیا په پلار باندې هم کېږي، مور باندې هم کېږي، استاذ او مربي باندې هم کېږي، ځکه هغه هم د انسان چې دی نو هغه تربیت او پرورش دی نو هغه کوي. او اصطلاحي تعریف د صرف د الله په ذات باندې چې نو هغه صادق راضي د هغې نه ما سوا په بل چا نه راضي. نو اصطلاحي تعریف د رب چې نو هغه دا دی: رب ویلی کېږي الخالق ابتداء والمربي غذاء والغافر انتهاء. رب هغه ذات دی چې شروع کې انسان شیز دی نو هغه پیدا کې انسان چې د اس ماده اس نقشه نه، او الله رب العزت چې نو هغه د وجود ورکی پیدا وکي، او بیا وروسته په مختلف غذاګانو سره چې دی نو هغه د پرورش وکړي، او کله چې دی بیا په آخر کې الله رب العزت ته لاس اوچت کړي او د خپل ګناهونو معافي وغواړي، نو الله رب العزت په دغې باندې قادر دی الله پاک د دې انسان چې دی نو هغه معافي وکړي. وی الله هغه ذات دی چې کم ذات دی نو هغه پیدا کړي اسمانونه او ځمکې په 6 ورځو کې. نو اوس نو هغه یو سوال دا واردېږي چې 6 ورځو کې چې نو هغه څنګه؟ ځکه زمونږ او ستاسو په اصطلاح کې ورځ هغې ته ویلی کېږي چې سهار د طلوع شمس نه چې دی نو هغه شروع شي او ماښام په طلوع غروب باندې چې دی نو په سره غروب شمس باندې چې دی نو هغه وشي. سهار نور راوخېږي ورځ شروع شي، او ماښام چې کله نور پرېوځي چې ورځ چې نو هغه ختم شي. نو چې کله نور او سپوږمۍ اسمان نه ولو نو نور چې دی نو هغه د کم طرفو، او چې کله نور نه ولو نو ورځو حساب چې دی نو هغه څنګه ولو. حالانکه الله وایي چې نو الله پاک پیدا کړي دا په 6 ورځو کې. نو مراد چې نو هغه دا دی چې د 6 ورځو په مقدار کې چې نو الله پاک پیدا کړي. 6 ورځو کې کم ټایم چلېږي، نو په دغه مقدار باندې چې نو د 6 ورځو په مقدار باندې الله پاک دنیا چې نو هغه اسمانونه ځمکې چې نو هغه دا په دې کې صحیح هغه پیدا کړي. دویم سوال چې نو هغه بیا دا واردېږي چې الله رب العزت خو نو هغه خالق ذات نه، او الله رب العزت چې نو هغه خو د یو شي صرف اراده وکړي. کله الله پاک چې نو هغه د یو شی یو امر د یو کار چې نو هغه اراده وکړي، نو د هغې ته الله پاک وایي کن فیکون. نو چې الله ورته څنګه ووایي چې شان نو هغه بیا شوی وي، د دغې لفظ کن ته چې نو هغه هم ضرورت نه وي، خو دا صرف د هغې چې نو هغه تعبیر نه دی چې دومره زر چې نو هغه وشي. لکه مونږ اکثر چاته څه خبره کوو، مونږ وایي دا کار زر وکړه، نو مونږ وایي په سکندونو کې وکړه. نو سکندونو کې هغه کولی نشي، خو صرف مقصود چې نو هغه دی چې دا کار کې تا دي وکړه زر یې وکړه. نو بیا الله رب العزت چې نو هغې باندې 6 ورځې ولې واخیستې؟
نو ای دا شپږ ورځې چې نو هغې پې د دې دپاره واخیستلې چې د خلکو ته یو ترتیب وښیي چې تو خپل کارونه کې نو هر کار له چې نو هغه یو ټایم ټیبل ورکړه د هغې له یو ترتیب ورکړه په ترتیب باندې چې نو هغه هر کار کوه نو د دغې ترتیب د تعمیل دپاره چې نو او تعلیم دپاره الله رب العزت چې نو هغه وی فی ستة ایام شپږ ورځ کې چې نو هغې وکړل صحیح مسلم چې نو هغه روایت دی مسلم جلد ثانی چې نو هغه باب المنافقین و احکامها د منافقانو باسو د هغې احکام کې د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چې نو هغه روایت دی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي قال اخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم بيدي حضور علیه السلام چې یو پیره چې نو هغه د لاس نه ونیولم او بیا یې ماته چې نو هغه فرمایل قال خلق الله عز وجل التربة یوم السبت چې الله رب العزت چې نو هغه ترب خاوره چې نو هغې ځمکه پیدا کړې وه د خیالي په ورځو وخلق فيها الجبال یوم الاحد او بیا یې په دې کې چې نو هغه غرونه پیدا کړل چې نو یوم الاحد د اتوار په ورځ باندې وخلق الشجر یوم الاثنین او بیا په دې کې ونې بوټي نباتات چې څومره دي نو ونې بوټیانو هغه بوټي دای په کې پیدا کول د ګل په ورځ باندې وخلق المکروه او سوره چې هم مکروهات او دا بچ شیزونه دي نو دا ټول مکاره نه هغه مکروهات دا الله پاک پیدا کول یوم الثلاثاء د منګل په ورځ باندې وخلق النور یوم الاربعاء او الله رب العزت چې نو هغه نور رڼا چې نو هغه پیدا کوله د سپورز د بوت پورز باندې وبث فيها الدواب یوم الخميس او په دې کې چې نو هغه بیا څومره هم زنده سر دي هغه چې نو څومره هم چې نو هغه زناور چې کما يدب الارض پس مګه باندې چې نو هغه ګرځي نو دای پیدا کړل چې نو هغه یوم الخميس د زیارت پورز باندې وخلق آدم علیه السلام او بیا الله رب العزت چې نو هغه آدم علیه السلام پیدا کو بعد العصر یوم الجمعه د جمعې په ورځ د مازیګر د مازنه وروسته آخر الخلق فی آخر ساعت من ساعات الجمعه او آدم علیه السلام پیدایش دا د جمعې په ورځ باندې د جمعې د مازیګر د مازنه وروسته او د مازیګر د مازه په اخرنو غړو کې دیگی چې نو هغه پیدا کو ما بین العصر الى الليل یعنی چې نو هغه د غروب او د مازیګر په دغه درمیانه ټیم کې الله رب العزت چې نو هغه څوک حضرت آدم علیه السلام پیدا کو او دغه نه اورستو بیا د آدم علیه السلام اولاد دغه نه پیدا شو نو ځکه الله وی خلق السماوات والارض فی 6 ایام نو دغه نه دې طرف ته هم اشاره ده چې د انسان ژوند دومره چې نو هغه مختصر دی لکه څنګه چې نو آدم علیه السلام په دغه اخرنو لمحو د ورځو کې نو هغه پیدا شو نو د انسان ژوند چې نو هغه بالکل مختصر دی بهرحال الله د قوقل ثم استوى على العرش استوا ست ویلې کېږي نو استوا یو معنی د بیٹنا یو معنی چې نو هغه سره سیده کرنا یو معنی چې نو هغه د قائم کرنا د ټولو معنی باندې چې نو هغه راځي خو بهر حال بهترین معنی چې نو استوا د استوا وشي اردو پښتو کې داسې لفظ نشته چې په هغې باندې د استوا چې نو هغه سره ترجمه صحیح وکړي استوا بیا الله رب العزت چې نو هغه قائم شولو په عرش باندې مخکې پرون چې نو هغه پرونی نه بل ورځې زیارت د شروع د ورځې درس کې مونږ ویلو چې الله رب العزت عرش دا چې نو هغه د جسم په اعتبار سره د حجم په اعتبار سره د الله په مخلوق کې د ټولو نه لوی مخلوق چې نو هغه عرش دی اوس الله رب العزت د پاره څنګه استوا ده نو د دې ماسو کرت مخکې چې نو هغه وضاحت کړو ابل ورځ د بوت پورز مونږ هم کړو مونږ به بعض چې نو هغه متشابهات هغه دي چې دا هغه معنی معلومه ده خو کیفیت چې نو هغه چاته نه معلوم نو مونږ د هغې په باره کې زموږ د اهل سنت والجماعت عقیده چې نو هغه دا ده لکه مثال په طور کې دلته استوا راغلی ده الاستواء معلوم والکیف مجهول الايمان به واجب والسؤال عنه بدعة استوا الله چې نو هغه قائم شولو په عرش باندې څنګه قائم شو ما یلیق بشانه څنګه چې د الله د ذات سره چې نو هغه خی هم اق شانتی نو دغه استوا دا معلوم ده کیفیت څنګه دی نو هغه مجهول دی اچا ته هم چې نو پته نه لګي څنګه چې د الله د ذات سره خی هم اق شانتی په الله رب العزت چې نو هغه شولو او بیا الایمان به واجب نو ایمان به نو هغه واجب دی ځکه چې نو هغه دلته الله ذکر کړی دی چې الله ذکر دی زموږ په ایمان دی
وسوال عنه بدعة دې کې باس کول چې دی نو هغه د ګمراهي د انسان چې دی نو هغه د ایمان نه خلاصوي. یدبر الامر تدبیر کوي د هر کار. ما من شفیع الا من بعد اذنه څوک هم چې دی نو هغه د چا شفارس نشي کولی تر څو چې دی نو الله پاک ورته اجازت نه شوي. کله د الله اجازت وشي نو الله به چې دی نو هغه بیا کوي. ذلکم الله ربکم فاعبدوه نو چې کله دغه لوی مالک چې نو هغه د خالق ستاسو هغه دی څومره شیزونه چې دی نو هغه دا ټول هر څه الله د هغې خالق او مالک دی نو د عبادت لایق هم صرف دغه یو الله دی. فاعبدوه تاسو د دغې الله چې دی نو عبادت کوئ. افلا تذکرون تاسو د خدای د دومره چې دی نو هغه مخلوقاتو ته د دوره دلایلو ته د دوره کائناتو ته نه ګورئ دی نه ذکر چې نو هغه نصیحت نه حاصلوئ. الیه مرجعکم جمیعا بیا الله رب العزت استاسو د ټولو واپس تلل چې دی نو هغه الله طرف ته دی. وعد الله حقه او دا د الله چې دی نو هغه حق او سچ وعده ده. څنګه چې الله رب العزت وایي چې ما په اول ځل پیدا کړی داسې به په دویم ځل هم پیدا کېږي. څنګه چې الله رب العزت دنیا پیدا کړې داسې ورځ د آخرت هم پیدا کړي او دنیا د انسان د پاره چې نو هغه سره مزرعه الاخره د آخرت چې نو هغه پټې دی. سوره چې انسان سره عمل پدې کوکړو په آخرت کې به د هغې جزا چې نو هغه میلاویږي. انه یبدأ الخلق ثم یعیده الله بېشکه چې نو هغه پیدا کړي خلک چې نو اول ځل او بیا به دوباره هم پیدا کی. نو چې اول ځل د هغه نقشه نو نوم نشان چې نو هغې نو څه سبب نه پاغي باندې الله رب العزت نو هغه قادر ولو نو چې کله بیا یو پر وجود تراله او د هغې نقشه هم چې نو هغه راله نو دې دوباره پیدا کول دا اس ګران کار چې نو هغه هم الله پاک ته نه دی. زړه پاره چې نو هغه به دوباره پیدا کوي. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط د پاره ده چې کم کسانو دنیا کې د الله رب العزت په منشا مطابق چلیدلی دلته د الله حکمونه منلی د حضور په طریقه باندې چلیدلی دغه کسانو اعمال صالحه چې نو اختیار کړي چې دوی له په انصاف سره چې نو هغه خپل بدل ورکړي شي. او کم کسان چې د الله نافرمانی کړي ده نو چې دغه کسانو ته نو هغه سزا میلاو شي. والذین کفروا لهم شراب من حمیم او هغه کسان چې د هغوی کافران شول د هغوی چې نو کفر وکړلو د هغوی دپاره به په ورځ د قیامت چې نو هغه څکل وي من حمیم ګرمې چې نو اوبه. مسلم شریف چې نو هغه هم روایت دی او جامع ترمذی جلد ثانی چې نو ابواب صفت الجهنم کې په هغې کې نو هغه هم روایت دی. د هغې مفهوم دا دی وی کله چې دا کافر چې نو هغه اوبه غواړي زر کاله چې نو هغه دی به چغې وباسي تګې اوبه زر کاله چې نو هغه به دی په دې کې چې نو حدیث وباسي. بیا د دغې نه وروستو چې کمې اوبه دله ورکړی شي نو وایي هغه کاکسو هغه پیاله هغه د اوبو لوښی جام دومره به ګرم وي چې دی څنګه خولې ته نږدې کړي نو د هغې د اغېتو تپ د وجې نه د ده دا بره شونډه چې دی نو هغه به د پټه وخیږي دا به ککری پورې چې دی نو هغه پټ وغورځی ارتاو به شي او لاندې شونډه چې دی نو هغه به دا د پټه وخیږي د نامه پورې به چې دی نو هغه دا د پټه دا سرمن وخیږي او په نوم باندې چې دی نو هغه به پرېوځي. او بیا چې کله د دغې نه یو ګوټ وکړي نو دا یو ګوټ چې نو هغه دننه دا به د په مرۍ کې چې نو هغه ونخلي اٹک بشي. نو چې کله د په مرۍ کې ونخلي نو چې څومره پورې دغه ګوټ اوبه په ښکته ځي د دننه وجود چې نو هغه به ټول ولیکي ان تر دې چې نو هغه د لوی بول په لار به د دننه ټولې کلمې نوي زوی په خېټه کې چې څومره هم ماده پرته ده دا به دې وباسي. العیاذ بالله. نو ورځ د قیامت دوباره پیدا کول الله د مسلمان دپاره د دغې او کافر دپاره د دې دپاره دی. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون او دې نه علاوه به نور ډېر شی چې نو هغه دردناک عذابونه په سبب د هغې چې دوی کم کفر کولو الله نافرمانی کوله. الله دې موږ د دغې نه محفوظ او مانون کړي. ان ربکم الله الذی بشک رب الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي اسمانونه او ځمکې فی 6 ایام په شپږو ورځو کې ثم استوى بیا چې نو قائم شو علی العرش په عرش باندې یدبر الامر تدبیر کوي د کار ما من شفیع نشته څوک شفارس کوونکی الا من بعد اذنه مگر وروسته د هغه د اجازت نه. ذلکم الله ربکم هم دا دی الله رب استاسو فعبدوه پس عبادت کوئ دده. افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه حاصلوئ غور نه کوئ. الیه مرجعکم د دغې الله طرف ته ستاسو واپس تلل د جمیعا د ټولو. وعد الله حقه
وعده د الله رښتینی انه یبدأ الخلق بشک هغه پیدا کړی دی په وړاندې نزل الخلق مخلوق ثم يعيده بیا به هغه دوباره ژوند کی ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات د پاره د دې چې جزا ورکړی کسانو ته چې ایمان راوړی عمل صالح کړی بالقسط په انصاف سره والذین کفروا وکسان چې کافران دي لهم داغوی د پاره شراب چنینو اغس کلبوی من حمیم د ګرم اوبو وعذاب او عذاب بوی علیم درناک بما کانوا یکفرون په سبب داغی چې دوی به کفر کولو